الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمایدی قابل قدر واجب الاحترام مسلمانانو، د الله سبحانه وتعالى زموږ تاسو باندې ډېر لوی لوی انعامات او احسانات دي، اور هغې کې یو لوی کرم اور احسان د الله رب العزت په د بنده باندې دغه دی چې د دې انتخاب وکړي اور د خپل خانقابې اور د پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د روضې مبارکې زیارت او دیدار ورته نصیب کړي. کله چې خانقابه ابراهیم علیه السلام جوړه کړه، اسماعیل علیه السلام ورسره دی اور د لفت تصور د ابراهیم علیه السلام زمانې نه دی. خانقابه خو ډېره اوچته ده، نه الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته وفرمیلو چې ته په دې کاڼي باندې ودرېږه چې تا زړه کې څه رسي دا به هغه ځای ته رسي. نو اسماعیل علیه السلام ورته کاڼی ورکړو، هغه چې کم کاڼي باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو نو هغه به بره لاړو او کاڼي به هلته کېښودلو، بیا به ښکته راغلو بل کاڼي به وخېژولو. داسې دوی چې نه مقام ابراهیم کې چې دا کم مقام ابراهیم ورته ویلی کېږي، دې کې دننه د ابراهیم علیه السلام د خپو مبارکو کم نشانات په کاڼي به جوړ شوي، هغه کاڼي هغه ځای کې اوسه پورې محفوظ دی. نو چې کله خانقابه تیاره شوه، ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وفرمیلو چې ته دلته نه آواز وکړه چې ای خلکه تاسو راځئ د خانقابې طواف کوئ، دې کې به تاسو ته ثواب وي. ابراهیم علیه السلام الله پاک ته وفرمیلو چې الله زه به آواز د دشت و بیابان کې کوم چې دلته صرف زما کور والا ده، یو زوی اسماعیل دی او یو زه یم، زما آواز به څنګه خلکو ته رسیږي؟ نو الله رب العزت ورته وفرمیلو چې اعلان کول د ستا کار دی اور دا آواز رسول د زما کار دی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. ابراهیم علیه السلام هلته کې اعلان وکړو، الله رب العزت صرف د دنیا انسانیت ته نه بلکې د امت اخیری انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت کې کم اخیری انسان پیداویږي، هغه ځای پر الله پاک دا آواز ورسولو چې چا په هغه باندې لبیک اللهم لبیک ویلي دي، هغه به د حرمینو ته ځي. اوس موږ خو د اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام زمانې کې نه وو، خو هغې چې کم آواز کړی زموږ روحونه ورباندې لبیک ویلی دی. دې کې ډېر حاجیان دي هغې لبیک ویلی، الله رب عزت خپل کور ته بوتلی دي. یاتوک رجالا، ستا آواز نه پس اعلان نه پس دته به خلک پیدل رځي. وعلى كل ضامر، اور دین علاوه خلک په سوالیانو باندې رځي، دلته به ځان رسوي. هغې زمانې کې اوښ خاص سوالي وه، مسلسل سفر کوی شي 8-9 دن پورې که اوبه ونسي پروا نه وي، اوښانو باندې به خلکو سفر کولو اور مکې مکرمې مدینې منورې ته به راتلو. نو دا خبره ذهن کې یاد ساته که یو سړی دا سوچ کوي چې زه عمرې اور حج ته ځم، زه په خپل قابلیت باندې ځم، زه په خپل صلاحیت باندې ځم، والله دا غلطه ده. کله د الله پاک د قبولیت فیصله وکړي بیا به د هغه ځای ته بوځي. که تا د ابراهیم علیه السلام په آواز باندې لبیک ویلي، بیا به هلته ځې، پیسې ته نشي رسولی، هلته صلاحیتونه ته نشي رسولی، طاقتونه ته نشي رسولی، وزارت ته نشي رسولی. ستا پاکستان کې څومره وزیران دي، ډېر د سیدني حج کړی ني عمره کړي. ستا د علاقې سیمې کې ډېر مالداري خلک دي، هغه یورپ ته ځي، لندن ته ځي، امریکا ته چکر ته ځي، فرانس ته ځي، جرمني ته ځي، مشرق وسطی ته ځي، ترکي ته چکر ته ځي، خو د حرمینو شریفینو تلو سعادت ورته نه ملوي. نو دا د پیسو کار نه دی که یو سړی دا وایي چې پیسې ډېرې دي زه به هلته ځمه. نه، چې کله د الله پاک قبولیت فیصله وکړه بیا به ته پیاز او ټماټر خرڅوي، خو الله رب العزت به دلته رسوي. ته به دیړي مزدوري کوې، خو الله رب العزت به دلته رسوي. زه دې نه مخکې یو بل سفر کې 2017 کې تللی نو یو ملګری را سره میلاو شو. هغې ما ته ووایي چې مولانا صاحب دلته چې کوم کسان راځي دا ډېر خوش قسمته دي او نیکبخته دي. بیا ما ته ووایي چې دلته زموږ یو ملګری دی، هغې 20 کاله سعودي کې وشو ټیکسي چلی، دې 20 کالو کې
هغه اوسه پورې حج او عمره نه ده کړې. داسې خلک شته دي. ولې هغې د قبولیت فیصله الله رب العزت نه ده کړې چې قبولیت فیصله د نوي شی نه شي تللی. دیو جن الله نه به غواړې. مونږ دا کله جامع عثمانیه پېښور کې وو نو چې حج ته ورځې لګې شوې نو بیا چې مفتي صاحب سره کم کسان حج ته تللی قافله کې نو هغې به عثمانیې ته راتلو بیا به مفتي صاحب ورته ورځې یو ورځې ټریننګ ورکولو چې طواف دا طریقه ده، سعی دا طریقه ده، مزدلفه کې به دا عمل کوي، عرفات کې به دا کوي، یو ترتیب و. بیا هغې کې حاجي صاحب هغې ماته دا خبره وکړه چې کم سړی چې حرمینو ته ځي دا د الله په فضل باندې ځي. پیسہ، مال، جائیداد، پراپرټي، وزارت، صدارت، حکومتونه دا سړی نشي بوتلی. بیا دا کیسه کوله چې مونږ سره دلته تربیتي پروګرام کې یو حاجي و، بدن ډېر غټ و، دا خوراک څښاک پې ډېر کولو. وایي ما ورته هسې ووایي چې الله پاک مونږ باندې ډېر لوی کرم کړی چې قبول کړي وو او انشاءالله زوم به حج به کوو، بیا به پاکستان ته واپس راځو. هغه وایي چې دې خبرو څه ضرورت دی، دخیله مې کړي وه الحمدلله هغه شوي او ټریننګ ته دا دی راغلی بس جاز کې کېنستل دي تلل دي، نه دی کې څه نور وختې ضرورت دی د خدای نه. وایي زه ډېر زیات خفه شوم. ما ورته وویل الله نه غواړه او چې الله قبول کړي نه وو نه شو تللی. وایي چې نه بس هر څه شوي دي زه به ځمه. وایي سبا ته فلایټ و، نن کور کې سخت بیماری راغلو، چا ته هارټ اټیک وشو چې کم سفر کې راولو، دا ورسره هسپتال کې پاتې شو، جاز لاړو دا پاتې شو. وایي مونږ واپس رالو دا ماغه رنګې هسپتال کې وو. وایي زه ورغلم ما ورته ووایي چې ګوره الله رب العزت سړی بوځي، ستا د دخیله کول او تربیتونه کول او کورسونه کول او منډې درډې وال والله که په دې باندې وشي چې الله نه وي قبول کړی، الله نه به غواړې بیا به د ستا د قبولیت فیصله کړي. چېرته مو ذهن کې دا رانه شي چې ما سره پیسه ده زه به ځم او ما سره اسباب دي زه به ځم، ما ډېر غټو خلکو سره تعلق دی زه به ځم. ډېرو خلکو سره د لوی لوی خلکو سره تعلق دی خو الله سره د تعلق نشته، نه شي دی. دې دپاره بنیادي شیز الله نه غوښتل دي. نه الحمدلله ثم الحمدلله الله کرم دی. مونږ سوچ او تصور کې نو عزم وکړو، الله پاک ترتیب جوړ کړو او دا د لاړو 24 ورځې مونږ تېرې کې واپس رالو. اور هغه ځای کې کمې ورځې دي بس خوب وي، سړی غونډه ورځ مونځ کې عبادت کې سار وختي 4 بجې پاسېدل، 2 بجې پاسېدل، حرمینو کې خانه کعبې ته ناست. هلته کې یو روایت کې راغلي دي چې خانه کعبې باندې 120 رحمتونه نازلېږي. 120 دې کې 80 رحمتونه د طواف کولو ولته دي. ځکه علما دا وایي چې کم سړی عمرې ته حج ته لاړ شي هغه د طوافونه ډېر کړي. طواف داسې عبادت دی چې خانه کعبې نه علاوه بل ځای کې کېږي نه. نفل کوه ټیک دی خو کم، تلاوت یې ډېر کوه خو د طواف په مقابله کې ځکه کم کوه چې تلاوت بیا کلي کې کولی شي خو طواف بیا کلي کې نه کېږي. نه ځکه حدیث کې دا راغلو چې 80 برکتونه به هغه چاته میلویږي چې کم سړی طواف کوي او 40 برکتونه هغه سړي ته چې حرم مخې ته بیت الله مخې ته مونځ کوي. څو شو 20 په هغه سړي باندې چې هغه صرف خانه کعبې ته سترګې غړوي. اوس یو سړی دی هغه طواف هم کوي، د قرآن پاک تلاوت کوي او خانه کعبې ته سترګې غړي. څه خیال به دی؟ به دې ته ټول اجرونه میلاو دي. یو مونځ طواف دوران کې نشي کوي چې طواف کې هغه به تسلسل سره کوي. دا هغه ځای انوارات او برکات دي او چې کوم لوی بزرګان دي الله سره تعلق دی هغې ته الله پاک دا کشف کوي، دا برکات ورته ښیي هم. نو خانه کعبه هغه عبادت خانه ده چې هلته هغې ته صرف سترګې غړولو کې هم ثواب دی. بس یو سړی سترګې ورته غړي اور دعا کوي، ذکر تسبیحات کوي، الله پاک دې ته اجر ورکوي. اور که هېڅ نه وي صرف غلی دی او به دې خانه کعبې ته سترګې غړي بیا اجر ورته میلویږي. د 20 رحمتونه دې ته میلویږي. دا فضیلت دا شرف صرف خانه کعبې ته حاصل دی. نه چې کم سړی دا وایي چې زه په خپل زور استعداد باندې ځم دا نشي تللی، دا به الله نه غواړي بیا الله رب العزت بوځي. یو خو حج دی، حج خو فرض دی په صاحب نصاب باندې، که هغه نه ځي نه ځان سره ظلم کوي او خپل اعمالو سره زندگی سره ظلم دی. اور یو روایت کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړي باندې حج فرض یو دا حج ونه کي. الفاظو ته ګورئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې خوښه ده که دا یهودي مړېږي که عیسائی مړېږي خو مسلمان نشي کېدلی. نه چې کم سړي ته الله پاک مال ورکړی بیا پکار دا دی چې هغه حج وکړي، دې کې د کوتاهي نه کوي. هر کال د اپلای کوي، که نه کېږي حکومت کې نه کېږي پرایویټ لاړ شه. پرایویټ خو الحمدلله هر قسم وي سہولت درته برابرېږي، ادارې شته دي، تا به وبوځي. سرکار کې نه کېږي، نه دی کېږي. سرکار کې چې فرض خو نه دی
خو سرکار کې خلک ځکه کوشش کوي چې پرایویټ 12 لاکھ وي نه سرکار 6 لاکھ وي یو په ډبل دی وي ده کنه خو مال درکړی دی. او بل یو روایت کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی حج اور عمره کوي دا چې واپس راځي کم مال ورته ملاو دی مال به ډبل کیږي. دا خو د پیغمبر وعده ده کنه. او زما خبرې غلطي کیدی شي ستاسو غلطي کیدی شي د ملکان دروغ وی بی دروغ وي امنی وي دا وزیر اعظم څومره دروغ وي هغه کو دغه ګوټه کاری نشته صدر اندغه دوزی ولي. پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره غلطه نشي کیدله ماسترګي غلطي کیدی شي غوګونه غلطه اوریدلی شي ژبه غلط ویل شي خو د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره غلطه نشي کیدله. ما یو عجیب ملګری والله قسم رته وخړو چې زه حج ته تلم دومره مال ور سره چرانه غ په ټبل او ټریپل باندې الله پاک راته راغو مولا دې غټ د سپلای د چوکر وریجی وغیرہ دا سپلای کی وای دومره سرمایه مو هغه په ټریپل رته الله رب عزت وبسی باندې راکړ. او حج کې خادمینو کې تلو مستقل حج ترا ما دي 3 लाख रुपए مجمع کې بس بیا خدمت کې لاړم ملته مور سره حج او خدمت مې بس یو طرف ته کو وای شراله الله پاک راته دومره مال نصیب کو الحمدلله ښه کار روان دی. نه چې کله در سره الله پاک دا وعده ده چې ته لاړ شه مال به ډبل کیږي چې راځي خو بیا په کار دې سړی کوي ولې یاري مانه 12 लाख रुपए لارې شپږ لکه لارې یاره وده باندې د 12 लाख रुपए ولګي دي هغه د پروانې د زوی کار مو شو اندا غرنګ تماشې باندې دی یو لا کولګي هغه د پروانې تماشا وشو لا یعذ بالله او چې په الله دین باندې ولګي د الله کور دیدار باندې ولګي د روزي مبارک په دیدار باندې ولګي نه څه چالو شو هغه زه د هر چا د سعادت نه ملي یل د مبارک قدمونه کې خود لګي ندیو چې نه الله نه وخت ډیره زیاته ضروری ده. او بل روایت کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم سړی حج تا رالو اور دلته حج وکړو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جګړه ونه کړه بد ردی چاته ویلو کنځلې ونه کې چا سره فوش خبرې ونه کړي دا چې کله واپس راځي د سوي لک ولدته امه اوس د مور نه پیدا شوی یعنی یو ګونه هم عمل نامې کې نه وي. دا څه وړه خبره ده شپېته کاله د ګناهونو کړي ځان د تباہ او برباد کړي زړه د په ګناهونو تور سترګې د په ګناهونو ککړې غوږونه د په ګناهونو اورېدلو باندې تباہ او برباد ژبه په غیبتونو په حسدونو په چغلخوري باندې ګنده بدبو ورنځي او چې هلته نه راځي پاک صاف داسې راشي لکه اوس د مور نه پیدا شوی دا څه وړه خبره ده. د مور نه پیدا کېدو دا مطلب چې څنګه یو ماشوم پیدا شي دغه عمل نامې کې هېڅ نشته ګناه په اعتبار سره داسې رنګ دغه رنګ د حجي هم دا حل دی هغې سره شرایط دي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج هلته جنګ جګړې نه کوي ځکه حج ته او عمرې ته چې کله ته لاړ شي هلته چا سره وجنګې هغه تا ته وایي عفوا بس ورکې یو بل خفه نه شي پښتو کې که انګریزي وایي سوري خفه نه شي دا مزاج ته به صف کې ناست یې لږ غوندې زه به یو سره یو کس راشي د دې ما ته صف کې ځای راکړه ورکوي به ورسره بس یو نیم جاهل څه کوي خو نور چې مسایلو نه خبر وي هغه به تا سره سختي نه کوي نرمي به کوي. نو زما د خبرې مقصود دغه دی چې دا د الله نه په وخت باندې کېږي په صلاحیتونو په مال او جایداد پراپرټي د دې هېڅ تعلق نشته. زه د مدرسې نه 10,000 تنخواه اخلم او دې نه علاوه ما هېڅ نشته نه خطابت کوم بینونو ته ځم راځم هغې کې مې دا کوشش وي چې محض الله رضا دپاره ما ته یاد نشي چې ما چاته مخکې نه ویلي چې بیان ته درځم دومره پیسې راکړه اور داسې شوي دي یو پروګرام ته زه تلم ګاډي خرچه 7,000 د قیمته 1,000 روپۍ ورکړي 6,000 مې جیب نه ورکړي خو مقصود مې دا وي چې د الله دین خدمت وشي زما دا پیغام زما دا درد د امت کې هر ځای ته ورسي او دا ما الله رضا دپاره وي. اوس که یو سړی دی ګاډي کرایه راکړي نه هغه د غره سره احسان دی او که نه راکول هغې ونه زه مطالبه نه کوم او داسې ډېر پروګرامات دي والله په ممبر به ناست یم چې بیان مې کړی 1 روپۍ نه درکړي ما ونه مطالبه نه کړي نه خفه شوی نه مې ورته اظهار کړی دی اوس مور سره ښه تعلق دی الحمدلله. زه چې د الله خبره په پیسو باندې کوم ورته وایم چې الله خبره کوم بله تقریر کوم پیسې راکوي نه دي زما د 14-15 کاله مدرسې کې تېرېدلو بیا فایده څه ده خو الله قبولیت فیصلې وکړي لاړو. البته 2017 کې تللی وم او اوس چې لاړم سړی چې څومره زیات ځي رځي نو بیا تجربه زیاتېږي نوي یو الله پاک ور باندې هلته کې حالات کولوي نوي یو الله پاک ورته شرع صدر کې په نوي امورو باندې. ما چې کله 1 تاریخ باندې ویزا ولیږله ملګري ته مې وویل مل دا وکړه چې زما عمرې کار وشي. زما یو ملګری دی
اختیار امیر صاحب ضروري ولالات جزای خیر ورکي المعروف ټریول اینڈ ټورز په نوم باندې اداره ده ښه ملګري دي ورسره ښه اعتماد والا ملګری دی الحمدلله اور زما په دې پیکیج باندې 2 लाख روپۍ لګېدلي دي او ګوره په ممبر به یې ناست 1 روپۍ مې یا نه ده ورکړي ما ورته وي ته کار وکړه چې زه پسې راشه الله به تنظام کړی وي الله نه به هلته وکړو به دا ما سره احسان دی که نه او دې کې غټه مسله دا وي چې بعضې کسان وي هغوی د پیسې ورکړي بس بیا لاړ شي غیب شي بیا پته نه بیا ورپسې ګرځه بیا ټلیفون کوه ټلیفونونه اوچتوي الحمدلله ښه تبلیغي ملګری دی ښه دینداری دی هر کال حج ته کسان بوځي او ما ته یې ملګري ویلو چې موږ 1500 کسان الحمدلله حج ته هر کال بوځو او 15 ادارې دي رسره ټریول ایجنسیانې دي نو چې سړی کې خو اعتماد والا سړي باندې وکړي او بیا در سره خپله ځي هلته ستا خدمت هم کوي ریاض الجنت ته دننه کېږي هغې خپل یو ترتیب دی هغه باندې هر سړی زموږ خلکو تعلیم شته نه اپلیکیشن ډاونلوډ کېدو به یې نه پوهېږي که اپلیکیشن ډاونلوډ کړي بیا هغه په فارم ډکېدو باندې نه پوهېږي هغه هر څه درته هغې کوي بلډینګ انتظام کوي نږدې بلډینګ درکړي دا ښه خبره ده او بعضې ټایم کې ویده سي یو ملګری درته وایي چې تا ته ما بلډینګ نیولی هغه 400 میټر دی 400 میټر بس نږدې وي دلته نه لکه مثال دا مین روډ وګوره او بیا چې هلته لاړ شي هغه 1.5 کیلومیټر وي بس دروغ وایي او چې یو سړی الحمدلله لاړ شي ورسره هغه اعتماد وګوري هغه ځای نږدې وي خو بس اطمینان خبره ده هغې د ما 1 تاریخ باندې چې کله ویزا ورکړه نو ما سره چې کم 15 مولانا حبیب الله صاحب او کلي والا یو ملګری هغه سره 3 ځله نه وي هغې 2 غنټو کې دننه دننه ویزې کلیر شو زما ویزا سینډ ټو ایمبیسي کراچي سخت پریشانه شوم چې دې نه مخکې قطر والا یو ځل ویزا ریجکټ شو اوس د سعودي والا د څه مسله ده نو دلته طلبه کرامو ته ویل تاسو ختم وکړي اور بس پاسیدم دعاګانې مو مولانا وختې 3 شپې مسلسل الله ته پاسیدم یا الله بومځي اور که کمې ګناه وجه نه هم پاتې کېږي هغه ګناه راته معاف کړي که چېرته ما زړه کې دا راغلي چې زه بس ډېر تکړه سړی یم یا دا یم یا دا یم یا هغه دي بس هغه راته معاف کړي غلطي نه شوي او چې کوم دا کسان ما سره ونه دوی ورته وایي چې موږ مستقل تهجد کوو تا دپاره دعاګانې ځکه کوو چې تا یو ځل عمره کړي موږ ته به عمره اسانه شي سړی ګبراوي خامخا چې اول ځل ځي زه چې اول ځل تلم نو سخت پریشان وم چې څه به کېږي څه طریقه ده دا کتابونه م په مطالعه باندې ځان مړ کړی وم 2-3 خو ما کتابونه مطالعه کړي وو چې کم کې ښه طریقه وي چې هغې طریقې سره زه عمره وکړم دې ځل چې تلم نیم کتاب مې نه دی کتلی نم څه کې څه صفحه مې نه ده کتلي بس ذهن کې هر څه نو 1 تاریخ باندې ټیکټ یې واخیستې ما ته وایي چې مفتي صاحب ما خو ټیکټ اخیستی دی خو که ویزا ونه شوله دا خو پیسې لاړئ او ټیکټ کې نیمې پیسې کټ کېږي به 2 تاریخ مو انتظار وکړو په 3 باندې مو وکړو او مخکې بیا یې هفته اتوار باندې چوټي وي د دفتر ما ته فون وکړو چې ستا ټیکټ ما کینسل کړو به چې کوم جرمانه وه هغه کټ شوه دوی به لاړ شي او به او دلته کوم ملګري دا پریشان وو چې ته نه وي مونږ کېدای شي سره لاړو شو هر څه کینسل که نه ما ورته وویم زه الله پاک نه یم قبول کړی زه به نه ځم نه بیا تاسو نه ځئ تاسو خو لاړ شئ که نه الله پاک قبولیت فیصله کړي ویزې وشوې خو ځئ زه لکه دومره دل شکسته شوم که نه زړه مو مات شو چې هغه ورځ باندې زما میروبا کې یو پروګرام عمر دخیلو باندې کې بلیمیني کې یو بیان و کندو کلي کې یو بیان هغې ته ما ټایم هم ورکړی مې داسې عمرې نه پاتې دا خپل یو طریقې کار دی خطابت دی بیانونه دا خو به کوو که خلکو ته فایده وشي بچې ساره پاسېدم نو میسې راته شوی چې ویزا د شوي ده الحمدلله بس بیا مو د خوشحالي امتحان وه بس دلته رالم سبقونه مو زر پاړه کړو هغه پروګرامات به یې اټینډ کړو ګاډی مې 4 بجې راوتو 5:30 بجې ورکې کېناستو کور ته صرف دونه لاړم فون مې ورته وکړم 3 جوړه کپړې او جورابې یو 2 ټوپۍ او تور پګړی واچوي بس دا شیزونه او بل زما تره هلته دی جدې کې ملغه د کسسته کور ته مې ورته اطلاع وکړه بس دا شیزونه هم ځان سره لږ راخیستې نور بس په توکل ووتو الله پاک بوتلو راوستو او مبارک سفر دی اور الحمدلله هلته سړی چې کله لاړ شي چا سره تعلق دی دا ټول درته هسې یادېږي بدل دا مقتدیان به درته به یو یادېږي دا مسجد دا مدرسه دا طلبه دا مشران کشران هسې به درته یادېږي او خپل کور بیا رشتې داران خاندان بیا به اخري دې ته لاړو مریاله ټول امت مسلمه دلته راولې او هغه وخته پورې په امت مسلمه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت کې هغه سړي ته مر رامولې چې حرمینو ته د راوستې نه وي ولې چې هلته کیفیت بدل وي یو مونځ موږ دلته کوو یو دا چې ته خانه کعبې مخې ته ولاړو دې کې ډېر فرق دی او چې خانه کعبې مخې ته مونځ کې سترګو نه د اوښکې روانې وي او ژاړې الله پاک ته هغې بېل کیفیت دی او یو دلته نه مونږ درود شریف وایو او یو چې کله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم روضې مخې ته ودرېږي او هلته ورته بیا وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله ایها النبی یا رسول الله دا الفاظ بیا هلته کې کیفیت بیا بدل وي نو الله رب العزت موږ ستاسو ټولو ته د عمرې او د حج سعادتونه بار بار نصیب او یو ځل نه بار بار چې هر کال یې سړی ځي بیا دا ډېر خوند کوي
او که هر کال نه هر 2 کالو بعد کني 3 کالو بعد او چې هر کال کم سړی زیاده ډیر خوشبخت او نیکبخت دی. پیر عزیز الرحمن ازروی صاحب رحمت الله علیه فرمایلو ازوی فرمایلو ویغه چې کله رومبه حج وکړو هغه فرضي حج خپل طرف نه کړو هغه نه پس بیا 42 حجونه کړیو 2 سال اور هغه ټول پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کړیو. دی امت کې داسې خلک هم شته دي. بیا الحمدلله زموږ د عملګری لاړ شي یو عمره چونکه سنت خپل باندې هغه ځان ته وکي بل عمره والدینو پسې بل عمره پلار او فچی غي پسې والدا او فچی غي پسې صحابه کرام پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ټول انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام پسې په کم نیت باندې عمره کوي بس کاوي اور پسې دا جرغه ته ملويږي. اور دا چې کله ته انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام پسې صحابه کرام پسې عمره کوي دې سره ته بختور کېږي ستا مقام اوچتېږي هغه خاص جنتیان دي هغه ته الله پاک جنت وعده کړی ده. زما خپل تجربه دا وشوه چې کله ویسې پته راته ولګي چې دا سینټ ایمبیسي دا کلیر کېږي نه دلته پېښور ته لاړم اعتماد چې کوم دی آفس هغه کې هم د 10 وړه ګوتې ولګولې پکچرز مې جمع کړو ویریفیکیشن دپاره. نو روزانه به 1000 نه زیات ځلې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا وظیفه من اکثر د ملګري مبتدیانو ډېر تپوس کړي دا کم نور سوشل میډیا ملګري دي چې موږ مشکلاتو کې کم اعمال وکړو. نه دا زما الحمدلله تجربه ده دا مجرب عمل دی چې زه دې مرحلو نه تیر شوم. دا سخت عمل دی چې ویزا د ایثار یو کېږي نه ګران عمل دی که نه سعودي حکومت خو زما لاس کې نه دی که نه. نو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا مو روزانه 1000 ځله نه زیات ویلو. نور ټول ذکر مو پرېښی ما به مستقل مو درود شریف ډېر نور اعمال کم مدرسې مستقل وظیفتې هغه مو کولو غې نه علاوه بس دا کلمات مو ډېر ویلو. الله پاک کار وکړو الحمدلله. او دې سره بل دویم چې کوم اهم شیز دی هغه دا چې الله نه شپې غوښته کول. دنیا کې د څه مسله وي خو چې تهجد ته پاسې تهجد وکړي بیا هغه د بعد 2 رکعته صلات حاجت وکړي او الله نه یې غواړي خو داسې وغواړي چې د لاسونو د ستړي شي او بیا دومره وغواړي چې سجدې ته لاړ شي د لاسونو د سجدې کې الله ته پرته وي او الله ته ژاړي چې الله دا کار ستا نه علاوه څوک نه شي کوي دا کار راته ته وکړي. ما د دنیا نه امید ختم دی نه په سیاسي باندې سړي به نظر شته نه په ایم پی ایم نه په مالداري باندې ټول نظام ستا لاس کې دی دا مسله محل کې بیا د الله پاک مسایل حل کوي. او بل چې هلته بیا لاړ شي زمزم اوبه الله پاک وفر مقدار کې ما دا زړه خوښ شو چې زه زمزم اوبو سره اودس وکړم. نو بس ته صفا مروه کې مسایي کوله دی کې موس ټایم پوره شو اودس مې وغومئ چې دا اوس موکه ده به چې اقامت شروع شو نو زمزم اوبو ځای ته لاړم یو ځل مو مخ وینځلو لاسونه وینځلو مسه وکړه او خپو باندې ګیلاسونو سره یو 2 ګیلاسه هسې برکت دپاره واړولو. زمزم اوبو سره اودس په دې نیت باندې کول چې ما ته برکت حاصل شي دا جایز دي. غسل کول ور سره جایز دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا ښودلې ده چې کوم سړی زمزم اوبه څښي هغه نه مخکې به دا دعا وکړي اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله زه تانه سوال کوم د علم نافع. ګوره علم په 2 قسمه دی یا نافع دی یا نقصان دی. بعض علم داسې سړی تباه او برباد کړي لکه خون امیر مولا ورنه جوړ شي د یهودیانو او د پته نشته چا دپاره کار کوي. یو دا چې ته د الله د دین کار کوي امت مسلمه کې انقلاب راولي. دویمه دعا ورپسې ورزقا واسعا یا الله ماته وسیع رزق راکړي. رزق باندې لږ ځان پوهې کې زمونږ د عوام الناس دا ذهن جوړ دی بلکې علما او طلبا هم دا ذهن جوړ دي تبلیغ ملګرو ذهن کې دا پرته ده چې دا رزق وسیع دې ته وي چې به د خېټه د ډکه وي. دا غلط سوچ دی. رزق دې ته ویل کېږي ستا کپړې ستا کور ستا نیکه ښځه ستا نیک بچي او ستا ښه فراخه رزق او ستا عزت هم دا ټول د رزق کې راځي ځکه به الله پاک نه رزقا واسع غواړي. زه په دې خبره باندې پوه شوې دیو جنه چې ته کله دعا کې دا وایي چې الله ماته وسیع رزق راکړي فراخه رزق راکړي دې مطلب دا نه چې صرف دسترخوان د ډک نو ریس نه وي. الله رب العزت په ښه کپړې درکړي ښه ښځه به درکړي ښه اولاد به درکړي ښه عزت به درکړي د عزت رزق کې راځي. نه اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. دریم وعملا متقبلا یا الله زه چې کوم عمل کوم چې غته قبول کړی وي داسې عمل راته نصیب کړي چې هغې د قبولیت فیصلې ته کړي. زه مونځ کوم هغه قبول وي ذکر کوم هغه قبول وي علم حاصل کوم دا قبول وي اکرام مسلم کوم چې دا قبول وي اخلاص نیت وي چې عمل قبول وي. نه عملا متقبلا. څلورم وشفاء من کل داء هر بیماري نه ته شفا نصیب کړي. ذکر روایت کې دا راغلو چې زمزم د هر بیماري شفا ده. دې سره الله پاک انسان ته
شفا ورکی صحت ورته ملوي او دا بیا عقیده هم پکار دی یقین هم پکار دی دا نه چې بس وبدي کا ټیک شوم ټیک دی کا ټیک نشوم خیر دی هیڅ خبر نه الیاذ بالله وشفاء من كل داء هر بیماری نه من كل داء ویل کېږي بیماری ته هر بیماری نه یا الله ماته شفا نصیب کړي الله پاک به جوړي او بیا چې کله اول ګډ کې بسم الله بیا چې کله تیر کې نه بیا الحمدلله اور روایت کې راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د مطاف کې طواف وکړي نو بیا برالو د زمزم اوبه وي اوس کلی به د خپل سر باندې په دې کپړو باندې احرام باندې په د سینې باندې به ولګولې اور د زمزم چې کوم کوی دی دا د خانه کعبه سره لږ په فاصله دی خو اوس جدید دور کې دیو بند کړي دي خطه نه پیپونه وبسي دي هغه ځای بار نه اوبه تاسو ته درکوي اور ما بل ورو سوچ کولو چې څومره دنیا روزانه د دین اوبه وړي یو ورځ باندې مونږه دینه شپږ ګیلنې ډکې کې 5-6 لیټر والا اور د ورکوټي بوتل یو 15-20 منټه کې کړي ما چې د 60 لیټر خو مونږه راوړو او دنیا لګي هلته نو وړي اوبه کمیږي نه بیا ما تلته یو ملګری خبر وکړه چې دا مکه مکرمه سره مخامخ د کم بلډینګونه جوړ دي دا شاهي خاندان لپاره جوړ دي کم د دوی بچیان راشي غاندې کې پتی کېږي اډر مخ کې جوړ شي د جبل ابي قبیس سره بالکل مخامخ دی طرف ته وای دا چې کله جوړ شو نو دا ملک عبدالعزیز جوړ کړی دي وایغه خلکو دوی چې دلته نه زمزم ولا کوی نه یو پیپ ما دی پاسا د محل تروخی چې زو بس